مینواله اور ځانې مړه پاسېدلی دی چې خپله خور د ده کې دپاره بېدردۍ سره قتل کړې ده چې انضمام هلک چې د دې جینۍ ورور دی چې خور د خپل خاوند طلاقه کړې وه او دا ورور د دوبۍ نه راغلی او ویل چې ته اخر په څه باندې طلاقه کړې بس خور ورته ویل چې غلی کښېنه مشران شته دایمه دا ورور زادي مړه پاسېدلی دی خپله خور ډېره زیاته سخته بېدردۍ سره قتل کړې. راځئ مینهوالو چې مکمل تفصیلات تاسو موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نوکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینهواله اوس او زه دغه شانته ډېرې واقعه مخې ته راځي چې نن څنګه په صوابۍ یا حسین کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې انضمام خلک په خپله باندې دوبۍ کې کاروبار کول د دوبۍ نه په چوټۍ باندې خپل کلي ته راغلی چې په ده چې وکتل نو د ده خور خپل خاوند طلاقه کړې وه خو چې خبره یې روانه وه مشران به پکې تلل راتل مشران پکې ناست وو چې د انضمام خلک پکې ځان نینې شینې کړو او ویې ویل چې آخر ده ولې داسې کول چې زما خور یې طلاق ورکړ او زما خور داسې کومه غټه ګناه کړې وه. خور ورته ویل چې غلی کښېنه بس مشران پکې لګیا دي ته پکې نور ډکې مه وخه نور لانجې مه سازوه. د انضمام خلک ته غوسه ورغلې ده خپله خور یې په تمانچه باندې په سینه باندې ایښتې ده چې په هغه ځای په ځای باندې مړ شوې ده. مینهوالو چې اوس انضمام خلک اوس پولیسو نیولې ده 302 پرچه پرې کټ شوې ده. مینهوالو زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې هېڅکله دا هر ځای کې د ځان نه نینې شینې مه ساته چې په یوه خبره باندې نه پوهېږي هغه ځای ته هېڅکله مه ورځه ځکه عزتمنو چې مشران شته مشران به خبره حل کوي خبره څومره سخته وي خو مشران شته جرګما شته دوی خبره هر څنګه یې حل کولی شي. هېڅکله داسې ځایونو ته مه ځئ چې د خپل ځان نه پکې نقصانات وکړئ او د بل هم پکې وکړئ. عزتمنو چې د انضمام خلک ته خپل دواړو طرفه خپل ځان نقصانات وکړه ځکه چې یو طرف ته خپله خور باندې خور ویشته بل طرف ته د په خپله باندې جیل ته لاړ. مینهوال زموږ د سره تر نن ورځې خبر د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.